زما نوم فیاض الله دی، د احمد استاد کلي ما او د احمد استاد نسیم. زما ورور شته، نه پلار مې وفات شوي دی او ماشومان یې جینکۍ مې دي. او دغلته ما په پټي کې ما یو فارم جوړ کړو، دا ما اسلام باچا ته حواله کړ. هغه ما ته ویل یاره زه به تاله کري در کوم، که کري نه وي ډېران به در کوم، خپلې پټو ته به ته وړي. څه وخت پس ما ته پته ولګېده چې وایي دا سړی ایس مار دی، دلته کې ایس کې خلک څکي، دا ایس یو ګړ دی او چرس پکې څکي. او ما ته خلکو کمپلینټ وکړې. نو ده ته ما ووایي چې وروره ما ته راځئ خالي کړه. د هغې 2 کال وشو، د یو 15 میاشتې راته وګوره، 2 میاشتې وګوره. په هغې کې چې کوم دی دوست ما نه مطالبه شروع کړه چې ما پیسې راکړي، د باتخورۍ 10 لک روپۍ ته ما نه اخوستې. او هغې کې مونږ بیا چې آی جي پي صاحب ته مونږ لاړو، درخواست مو ورکړو. هغه چې کوم دی ډي پي او صاحب ته مونږ راولېږلو. ډي پي او صاحب چې مونږ راغلو نو هغه سره ډي سي پي صاحب هم ناست و. نو ډي سي پي صاحب ته وایي چې هلکه ته د پرشد د باندې ولې نه کټ کړې، چې دی وایي چې ما نه پیسې غواړي، د باتخوري رانه غواړي، ته په ده باندې اف آی آر ولې نه کړې. چې هغه مونږ ډي سي پي صاحب له لاړو، نو ډي سي پي صاحب دې راوغوستو. چې دې راوغوستو ته وایي چې هلکه ته دا څه مسله ده. ده وایي یاره ما له 10 لک روپۍ دې ما له راکړي، زه به ورته ځای پرېږدم. نو ډي سي پي صاحب بیا چې کوم دی نو هغه ته وایي سی چو صاحب ته وایي چې هلکه بس دغه ته پرچه پې کټ کړه، د باندې د اف آی آر پې کټ کړه، د باتخورۍ و. نو ما نه به غلاګانې کولې، سپېدار به رانهول. سپېدارو نه بغیر چې کوم دی دا پټۍ چې کوم دی دا به ده خوړو، په نیمه بیا خوړه، په اجاره پکې نه وه، په اجاره موږ نه دی ورکړې پټۍ دله. اونې زما وي ته ما ویلو چې ونه سره ستاسې کار نشته. اونې چې کوم دی نو ده به د شپې پټ په پټه اونې والي، 1 نه 2 نه ده والي. او ما ته پته ولګېده، نو زه پولیس لاړم. پولیس حرکت کې نه راتلل، نو زه آی جي پي لاړم. آی جي پي نه پس دی به ته چې رایلو به دي کسان راوغوستلو. او اوس دا خلاف درې اف آی آر هم دي ما سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د شفقت اوسېدونکي یم. دا چې زما بچی دی، سره زما رشته شوې ده. زه خپله ذاتي چې کوم دی نو 6 میاشتې په ده سره په دې دغه کې ما منډې تړي والي په جرګو کې. عبدالله په حجره کې د سره زما څو جرګې وشي، فسټ ټایم لیکل اور یو شي د ده نه د سطحې واخیستې چې کور ته به لاړ. د ده شاته چې کوم دی نو څه داسې کسان وو چې هغه به دې بیا زموږ د جرګو نه واړه او وی به نه ما ته میاشت صبر وکړې، ما ته 2 صبر وکړې. لہذا بیا د دې شاه صاحب پسې ورځ راغلم. ما ویل یاره زموږ خو د یاد عزت خلک یو او دا پوډري دي زموږ په دې مرۍ کې پروت دی. والله که دته زما په ده ته زما په سره په ناست ما ته ځان بدې کړی. خو چونکې پوسې دعوه کړې ده او اجرته سره زما پیسې دي. هغه شاه صاحب ته مې شاه صاحب زه ګلزار خانه وختې د سره ډېر وایستو چې هغه یې ولېږلم. ګلزار خان راوغوښته، ورته یې ویلې دا ولې داسې کوې. خلاصه ګلزار خان فیصله وکړه، خپله فیصله، او ده یې لیکل وکړله ورته واخیسته. شته موږ سره شته باقاعده، موږ به د هغې سره خبره کوو. او دا مې ایمان دی چې دروغ به نه وایو، غلطه خبره به نه کوو. پرون چې ما د ده په کلي کې هغه دغه وکته پرس کانفرنس، زما ویښته په ما باندې ودرېدل چې یا ظالمه په قرآن دې ګوتې ایښې دي او دا خبرې کې دا قرآن به دې تباه و برباد کړي. صاحب ده نه موږ چې کوم دی ده چې یو کال تېر کړ، نو بیا ده نه موږ د دې پر هم دا خلک بوی چاپېره چې څومره داران نو موږ ته مطالبه وکړه چې بوی دا سړی لرې کې زموږ بچي تباه برباد کړ. او آیس دغه ته ورننوځي فارم ته او آیس کې او دې خرڅوي او غرق پر زموږ جنریشن چې کوم دی دا وړوکی نسل تباه برباد کړ. ده نه موږ مطالبه وکړه چې بوی ته دې فارم نه وځه او دا موږ ته خالي کړه. دوی چې نه زه فارم نه وځم، نه دا پټۍ هم زما دی او دا فارم هم زما دی. په دې فارم کې په دې پټي کې چې بوټي ولاړ دي سپېدار ته هم زما دی. خلاصه خو چې ډېر وسې پې وکړه خو دې نه ورته. دوی چې نه زه وځم نه. بهر کې اقدمان د 10 لکو روپو مطالبه وکړه. زه لاړم چې دا سړی مې ځان سره کوي چې پي صاحب لاړم او د هغې دروازه مې وټکوله. په جرا شوم ورته چې صاحب دا سړی خو مونږ پرېږدي نه، یا پې ځان وژنم او یا دا سړی او دا زمونږ نه څوک فریاد وړي. هغه ما نه چې لیکل راکړه او ما ته یې وویل دې ډي سي پي صاحب سره ما ډي پي او صاحب سره ملا لیکل راکړي وو په ډي سي پي صاحب په نوم باندې او هغې په دې خو په تاڼې ماڼې والا په ډډه باندې نه وختل. لہذا هغې باندې لیکل راکړه آی جي پي صاحب او د هغې ورکران ووایي چې تاسو به د تاڼې نه وځئ نه،
تاسو په تاڼه کې ناست یې زما د خبره په د درخواست په ورته وړاندې کې که ویې من خو ټیک ته کني د تاڼې نه به نوځې او ما ته به د تاڼې نه ټلیفون بیا واپس کړي سر جي همغسې وشول او هغې ته موږ خپل فریاد وکړو چې بس د آی جي پي صاحب دا لیکل ما راوړي دي خو زه د سرډیرو د تاڼې د ډي اس پي صاحب او د ډي پي او صاحب او د ایس ایچ او صاحب انتهایي مشکور یم چې داسې یو دیانتداره افسران او یو عایزي راځي او د هغې خلاف توهین او د هغې په عزت باندې چوک لګوي دا زما لپاره ډېره د خبر د عربیان دي دې ته عیب وایي دا عیب دی عیب چې یو داسې سرکاري افسرانو باندې چې هغې شپه ورځ لګیا دي او محنت او دغه کوي او داسې یو عایزي سړی راځي او په هغې باندې د هغې په جامه باندې داغ لګوي چې زما دې درخواست سره هغې په حرکت کې راغلو ما ته یې ځان تیار کړه خلاصه لړم او دې راسره شو او هغه بوټي مه وواله او هغه فارم مه وران فارم مه وران دې دغه فارمونه وروسته بیا دغه وکړه د فرنسان پسې وکړو اوس دې د هغې باوجود راځي او په هغې کې سپرونه مپرونه او جوړوي او لګیا دي بیا کاروي پکې کوي هغه فارم ما هر څه هوار کړی دي خو لهذا زه مناسب نه ګڼم ستاسو وخت هم نه خرابوم ستاسو وخت قیمتي وخت دی خو زه په تېره د آی جي پي صاحبو انتهایي د زړه نه مشکور ډېر شکرګزار یم بیا د 400 ډي اے پي او صاحب نه چې زه راغلم هغه ته مې خپل فریاد او د آی جي پي صاحب دغه درخواست مې راوړو هغه سره اتفاقیت 400 د سرډیرو د تاڼې ډي اس پي صاحب ورسره راغلو ما ته دا پته نه وه چې دا ډي اس پي صاحب د 400 د تاڼې دي هغه ته یې مخ ورواړو ډي پي او صاحب ویل لکه ده چې بتخوري تاسو په ده باندې پرچه نه ده کړې ویجې نوم خو بلا پرچه نه ده کړې وایي ښه د ده مطابق تاسو کاروي فورا شروع کړئ نو زه د 400 د ډي پي او صاحب او د سرډیرو د تاڼې ډي اس پي صاحب ایس ایچ او صاحب انتهایي مشکور او زه ډېر شکریه ادا او دې زما په دې فریاد واورېده الله واورېده او د الله نه پس بیا دې زما د دې پړ کې الله پاک واچو او هغه زما کار الله پاک وکړو اوس دې دا کچري کوي لګیا دي او بیا راځي سفرونه پکې جوړوي کله یو شي کله بل شي نه اوس په صبر مو پر فل جوړیږي اوس دې دغه ایزي له بیا دې بیا سفر کوي غزو پاکستان د مارچ لاندې ولاړ او دا د دې خپل پرونه پر اساس دوه درې ورځې چې لګیا دي ستري باندې او بلوخه ولا راوړل بیا لګیا دي باندې باندې سفر کوي تاسو به پولیس نه دي دې ته دي ورته لږ منې کړی نو یې منې کړی چې نه پکې اوس منې کړی او هغه او پس مرګه اوس پته نه نو ته یو پس دروان کا تاسو ولې روان بسم الله الرحمن الرحیم زما والد صاحب دی او دا مې اوښې دی یتیم دی والد صاحب وفات دی رونی نشي بلکې زما د مشر ورور په ځای دی دې دا خبرې وکړې پرون یو پریس کانفرنس کې دی چې اسلام بچا نوم یو کس دی ورکړی دی هغې کې هغه څه خبرې کړي دي نو ما یې چې د هغې جواب ولې مونږ ورکړو خبرې ټول دروغ وو په قرآن یې لاسې کې وو لومړۍ خبره دا ده چې دی دغلته به د ایس مسعود همدې مشرانو دا خبره وکړه او خپله به یې مستل د هغې علاقې محلې خلک راغلي چې وایي دلته خو زمونږ واړه ماشومان هلکان جینکۍ سکولونو ته ځي مدرسو ته ځي او دوی په دې باندې یو غلط ایمیج غورځېږي بل په دغه علاقه کې دوی غلاګانې کوي هغه خلکو مونږ ته وایي چې بهی مونږ بار لوټ هم نه شو کوی لوټ هم پټوي چې یو سړی لوټه پټوي لومړۍ خبره دا شو دوی مې ویلي دي چې په مونږ دې یو سړی 107 ثابت کړي چې زمونږ په خاندان نو دی فیاړي دي د سړیرو د تاڼې د سړیرو عوام ولس ټول تللی شي او تپوس کولی شي د اسلام باچا او د دې فیاض الله هم تپوس کولی شي چې الحمدلله دې مشرانو څنګه وخت تېر کړی دی د چا ملاس ته غویب نه ده پاسولی الحمدلله دې په مشرانو په دې به اوسه پورې 107 هم دي په ده باندې د سنیچنګ پرچې شته د ایسو پرچې پې شته د غلا پې شته بتخوري پې شته هر قسمه پرچه به بدي او د ده په میاشت کې 15 ورځې په تاڼه کې او 15 ورځې ګوري د ده خو دغه ایمیج دی په دې پریس کانفرنس کې یو خبر وکړه د پولیس والو پسې چې دې پیسې اخیستې دي دغې کړي دي نو زما خو اعلی افسرانو ته ډي اس پي صاحب ته ایس پي صاحب انویسټیګیشن آی جي پي صاحب ته دا خواست دی چې په دې باندې د ایس پي صاحب ایکشن والي چې بیا داسې یو ایسي چرسي سړی
ثبوت دي چې بیا داسې خبره نه کوي په دې پولیس والا باندې دا الزام دا بلیم لګولی دی چې بیا داسې یو سړی نه راپاسي او داسې یو غلط تهمت په دې باندې لګولی چې دا نه لګوي. نو زه د پولیس والا د چارسدۍ چې څونه پولیس والا دي د هغوی شکرګزار یم چې موږ سره په دې سخت وخت کې موږ سره ودرېدل او سټینډ ته واخلو. مهرباني کیږي.